आयत नंबर 15। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वजाअत सकरतुल मौति बिलहक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिक यौमुल वईद। वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद। मुख्य मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन दे एक खल्क ना गिला व शिकवा बयान करला कि किम खल दे रिसालत ना इनकार कई व दे आखिरत ना इनकार कई व दे खल्क दे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन दलाइल अकलिया व नकलिया द्वारे बयान करल कि तो से दकीमा खबरा निउलिए दो कि दे नबुवत ना इनकार कई व दे आखिरत ना इनकार कई है द प दलील अकली सरा गलत दो प दलील नकली सरा गलत दो अकला द तकजा कई चिना द शईना दवी नबुवत तावी व आखिरत तावी जका چې کچیر आखिरत نه نو د دنیا د زندگی مقصد څه شي چې په دې دنیا کې یو سړی ظالم ده یو مظلوم ده نو ظالم ته چې د خپل ظلم بدل ملاو شي دیګه د پرایو ریس پچار دو مظلوم چې د چا سره ظلم شو ده چې د دراسي وشي د سره کیم ظلم شو دیغه سمدوا وشي نو د پرایو ریس پچار دو هغه ریس الله رب العالمین مقرر کړی دو و د هغه ورځ مالک چې هغه انتهایی عادل ده او د ټول خلک رب ده چې هغه بے انصافي نه کوي او د حق فیصله کوي او څوک چې مظلوم ته اختوي بدل ور کوي څوک چې ظالم ته اختوي الله رب العالمین سزا ور کوي او د هغه پر الله رب العالمین د هغه قومه تذکرہ وکړه چې کیمه قومه د آخرت نه انکار کړه دا او د رسالت نه انکار کړه دا هغه قومین الله رب العالمین تبا کړی دي قوم عاد تذکرہ الله تعالی میرو تستوکړه دغه رنگي قوم نوح تذکرہ الله تعالی بار بار قرآن مجید شکای د اصحاب الراس تذکرہ الله رب العالمین وکړه د کی ولا چې پیغمبر الله رب العالمین ور لژراو او د خلک ظلم کو هغه پیغمبر یې کی ته وروچو او بیا دغه نه بعد هغه پیغمبر شهید ک د رنگي قوم فرعون چې سمره قوت او طاقت ور سره هر څه د دنیا ور سره ډیر وی خو کمای د څه شو کمای د دیو چې د موسی علیه السلام نه انکار کو د پیغمبري د نبوت نه او د الله رب العالمین د وحدانیت نه په خپل د خدای دوا کړی و چې وانا ربکم الاعلى زه د توس د پر پټول نه لوی خدای مو خدای تسلیم کیه الله رب العالمین دنیا ته وشوي چې تو خدای خدای داوی کوي خو چې کله به سختی روشي به سرنګ حالت ته نو په واه باندې چغه والے چې آمنت برب هارون و موسی مو ایمان د پرب د هارون او د موسی علیه السلام الله ورته فرمایي چې الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين است د ایمان چغه وای او په دانا مخشه ته په دنیا شه فساد کو او په دنیا شه دی ویل چې زه خدای د مخدای تسلیم کیه الله رب العالمین د دې ټوله قومي تذکرہ د دې وجه نه مشته کوي چې ګوره توسي چیرې په دې طریقې باندې روان نشي توسي چیرې دغه خلک لیار اختیار نه کړي نو د خلک د الله رب العالمین په دنیا شي چې سزا ورکړي د آخرت سزا دغه خلک د پر یقیني دو په دې نه آیت الله رب العالمین د انسان تخلیق بیانوي د انسان پیدایش کوي ورشي چې دا انسان مو پیدا کړ خپل مخانه د جوړ شو چې بس خپل جوړ شو د خپل د دنیا چلیږي او خپل د نظام چلیږي نظام چلوین کا سیکته الله رب العالمین دا د شپې او د ورځې وروستین کا د الله رب العالمین دا نن دنیا راونه د دهریت طرف ته خلق د الله د وجود نه منکرېږي چې الله رب العالمین نشته د دنیا خپل چلیږي د ورځې او شپه په خپل باندې دریمي نو اسمونی خپل جوړ شوې دي د مزه خپل غړې دلی دي نو دا چې عقل دا خبره تسلیمای
ځکه الله تعالی بار بار دا خبره کوي ولقد یقینا خلقنا میجا پیدا کړه دا الانسان انسان ونعلم ومیجا تملیم دی پیژی میجا ما اغا توسوس به نفسه چې کیمه وسوسه کیم خیالات دای په خپل رشه کوي زړه خیالات الله ته پته دو چې یو سړی په جواته نه فرمانی کوي دا الله رب العالمین ته نه پته یقینا د زړه د وسوسه پته دو الله رب العالمین ته پټه نه پټه خبره دا الله رب العالمین ته د انسان جوات دی الله نه څه شاپټ نه دی ونحن اقرب الیه الله تعالی فرمایي چې میجا نږدې الیه د انسان ته من حبل الورید د مری د راګنا مری راکو د انسان په وجود شنه نه ده نو په دینه انسان ته ډیر نږدې الله رب العالمین فرمایي چې د شهرګ نه زیات نږدې د انسان ته اذ یتر نو دا الله رب العالمین په خپل بند انسان ته نږدې ده او په خپل بند الله رب العالمین ته د انسان د عمل پته ده په دغه سره الله رب العالمین د انسان د پره فرشتیا مقرر کړی دي اذ یتلقى المتلقیان هغه وخت چې کله وخلی دوی وخستین کې فرشته عن الیمین و عن الشمال چې هغه په شي طرف او په کین طرف ته انسان مقرر دي قاعد ودا نوستي یعنی د انسان سره د فرشته چې کرامن کاتبین ورته وي دا د انسان هغه هر څه لیکي چې کوم بد کوي هغه لیکل شي چې کوم نیکی کوي هغه لیکل شي نو دا الله رب العالمین د انسان سره مقرر کړی دي دغه فرشته ما یلفظ من قول ما یلفظ یو تلفظ نه کوي د انسان من قول په ژبه باندې یو تلفظ یو خبره دای نه ربوسی الا لدیه مگر د انسان سره رقیب عتید دا تیوره او تیز فرشته د الله رب العالمین مقرر کړی دی او دا هر شی نوٹ کوي نو د دې وجه نه انسان د خپل راغیدو سره سوچ کوي د خپل عمل سره کوشش کوي ځکه چې دا داسې نه دي چې بس څه دی ویل بس ختم شو نه د هر شی د الله رب العالمین څنګه نوٹ کیږي فرشته نوٹ کوي دا لیکي د دې وجه نه خو صحابه کرام ډېر احتیاط کو په دغه شیشه په راغیدو شوی احتیاط کو په هر شیشه احتیاط کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غوندې لوی شخصیت چې الله رب العالمین کیم مقام ورکړو د انبیاء کرام نه بعد او چته درجه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرام شه په ټوله نه او چته درجه د سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جبریس لو دسه وی جکاولا چوته تاسو کوي امیر او ته چې دغه جبه د لوسا مشتباشلی یو انسان چې تبا کېږي د جبه د لوسا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د شخصیت دغه خبره وا زنا صحابه کرام می خلیته کونی وچل چوته تاسو کوي کونی ویلې وی چې دا په خله شو کونی چې به د جبه چلیدای نشي نو چې جبه نه چلیږي به ګناه نه میجا بچوي بلکې سبب په ټیم باندې د ټول اندامینا د انسان د ژبه تروشي چې خدای ته اوسه د الله نه وډریږي کته احتیاط کو نو میجو ټول صحیح وي او کته کا ځاسله به میش کوي د دې وجه نه چې کله د انسان ژبه غلطه شي نو د انسان سترګه غلط قتل کوي د انسان غوژینه غلط رویدل کوي د انسان لوسینه غلط نیول کوي نو د انسان په غلط زوی ته تک کوي نو د سشت وجه نه ټول کردار دي تشته د ژبه ده نن چې په دنیا شي د سمره فساد ده د دغه ژبه د لوسه ده سمره فتنې دي سمره جګړې دي دغه ژبه د لوسه دي او کله انسان اصلاح دو د دغه ژبه نیکیا ډیر زیاته ده ژبه خو میږي کاسي یو ټوکړه دی وښه دو خو دغه نیکی د کوګت نه نیکی ډیر زیاته دي او کبدی دغه بدی انتهایی زیاته دي ځکه چې په دې ژبه باندې انسان څه کوي ذکر کوي په دې ژبه باندې انسان تلاوت کوي په دې ژبه باندې انسان لمین ذات راي په دې ژبه باندې خلق نصيحت خلق ته کوي نیک نصيحت ریګ نصيحت قران بیانای حدیث بیانای او د دې ژبه هغه کردار ته چې الله تعالی په دې باندې اجر او ثواب زیات ورکړي او دا غږ ژبه په دې ژبه باندې دروي غاویل شي په دې ژبه باندې شیماتا کوشي په دې ژبه باندې د دوه انسانانو په میون شي تعلق خراب وشي دغه ژبه په ذریعہ باندې انسان هغه ګناي نه کوي چې انسان تبوی طرف ته ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها الدرجات وچ یو انسان د ژبه نه خبره او بوسی او هغه ژبه د الله د رضامندۍ خبره کوي یعنی په ژبه باندې هغه انسان چې کیما زایدو کوي په دې باندې الله تعالی روزي کوي او دا سړی لا یلقي لها بالا هغه خبره ته دمره توجه اهمیت ورکړي چې په دمره معمولی خبره والله مون دمره روزي کوي which يرفع الله بها الدرجات په دې وی خبره بند الله تعالی د جنت لوی درجات د جنت مستحق جوړ شي وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم
وی چې یو انسان د خلینو خبره وبوسي او پابند الله تعالی ناراض کیږي او دا خبره کوي چې مړه په دې مړه وړه خبره باندې الله تعالی ناراض کیږي او پیغه وی وړه خبره باندې چې دایي معمولی غاڼي یهوی بها فی جهنم انسان جهنم ته وځي دا د تجربه کردار ده جنت ته انسان د ژبه په وجه باندې سی او جهنم ته انسان د ژبه په وجه باندې په دې ژبه باندې د کلمې اقرار هم لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمې په دې باندې او کله کفر کلمه سره تیرای او غلط خبره کوي اپ د ژبه باندې کوي نو ژبه سره ډېر احتیاط ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مقابل د مسجد نبوي په یو دروازې نه نوته صحابه کرام ټول لوستي ورته فرمی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د مونږ بعد کیم صحابي په د دروازې نه نوځي د تکسی د جنتی صحابي ده خو سمه مولي خبره نه و د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خله خوشخبری و دا خو دروازې نه نشله کېدله نو صحابه کرام ډیر مشتاق دي ډیر شوقمند دي چې په دې دروازې کې خوش قسمت انسان ارسي نو چې قتل حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا په دروازې نه ناويته خو چې په دروازې نه ایت صحابه کرام دمر په تیزی سره چې صحابه کرام دا غوښتنه چې مشته د جنت خوشخبری ملاو شي ورته چې صاحب کیم یو داسې عمل کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د جنتی ولی خوشخبری په دنیا شه دیر کړله عبد الله ابن سلام ورته زه ډیر کمزور یم اصحاب کرام وی لوی خلک خپل نیکی د امر نشله ورته لیدل او داسې په نیکی باندې فخر نکو چې زه ډیر کمزور انسان یم خو چې کدای شي دوی خبره په موشه داسې شته چې په وجه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مت د جنت خوشخبری وکړي وی چې کیمه خبره دی وی چې یو دا چې سینا می صفا ده د هر چا سره رړ صفا شره پړشه می چا سره حسد کینا بغض نه او بل دا چې د خلی سره د ژبه سره ډیر احتیاط کو دا غلطه نه استعمال ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی حدیث دا من یضمن لما بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه چې کیم سړی مت د دوی شی ضمانت روک چې دا وز صحیح استعمال او په غلطه په حرام په نجیز ونه استعمال ای جنت ضمانت زویر کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی جنت زمين جوړی دی انسان دی پر ودوا شي نه کیم ا دوی ورشن د پمیون شي چې د کیما ژبه ده او د دوی ورنه پمیون شي کیما شرمګه چې دا سړی د نجیز نه بچ کی او صحیح استعمال کی او په حلوله نو دیغه بند الله رب العالمین د جنت خوشخبری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی جنت ضمانت ورکړي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد یو تلفظ انسان د خلینا نوزي مگر د سره تیر فرشتي وی واغه د لیکي وجاءت سكرة الموت بالحق او چې کله روشي سکرات الموت سکرات ستوي بهوشي د مرګ بالحق دا په حق سره چې کله د مرګ بهوشي نو دا په حق باندې دا ورسی په ذالک ما كنت منه تحید ذالک دا ما كنت چې ویت منه دغه تحید تر پیدل یعنی د دښینه تر پیدل چې د مرګ نه خلاص په د مرګ نه خلاصین نو دغه د تروغه مرګ روغه وجاءت كل نفس معها و روشي د هر انسان سره معها د سره د انسان سره وی چې کلاسي الله دربار ته سائکن فرشتہ وی چې ونفخ فی الصور ونفخ وش پکایو شي فی الصور پشپلی شه اسرافیل علیه السلام تیور وی لور ده چې کله الله رب العالمین حکم کوي باز به شپلی شه پکایو شي ذالک یوم الوعید دغه ورځ دی وعید دو وجاءت كل نفس معها وروشي د هر انسان سره سائکن سائک وی یو فرشتہ چې شړی د یو طرف ته وشهید یو وی گواہی اخرت طرف ته بیای لقد كنت في غفله من هذا یقینا ویت په غفلت شه من هذا دغه ورزنا فكشفنا عنك نو درې میکړه عنك د تو نه غتوا ک پردې د تو فبصرك نو نظر دیتو الیوم نن ورځ حدیث ډیر تیز د نظر خو دینن لګی نن دغه د هر شی په پستر کې ولیدل کنه هغه دنیا شو خو دې چې نه نشته دا بس اسه خبرې دي د قرآن خبره اسه خبرې دي د پیغمبرونو خبره اسه د آخرت نشته د خبرې نشته دي نو دغه د خپل سترګې د نن هر څه ولیدل وکنه امين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله